الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولد صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله إلى آخر الحديث. صدق رسوله النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. زمون ډیر معزز او محترم قابل قدر استاذ مولانا احسان الله خالص صاحب هغې د خوشحالګړ نه په دې یخه یخنۍ کې په دې سحر کې تشریف راوړو. زموږ یو معمولي غونډه کې دعوت او هغې قبول کو زموږ د حوصله افزایۍ دپاره او موږ د تسلۍ دپاره هغې زموږ دې پروګرام ته حاضر شو. موږ د هغې ډېر زیات شکرګزار یو او دا موږ چې څه نه څه تور ټکې ستاسو وړاندې وایو دا هم د هغې د هغه محنتونو نتیجه ده. دا موږ د هغې نه چې کومه زده کړه کړې ده نو د هغې د مخې به موږ څه ووایو، ځکه موږ چې کوم څه وایو دا هم هغه وایو د هغې د وړاندې چې کوم د هغوی نه یې زده کړي. د هغې ډېر زیات شکرګزار یو او د الله نه سوال کوو چې الله تعالی د هغې دا راتګ په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي او د هغې دا کوم ټایم چې دې پروګرام له ورکړو الله تعالی دې ټایم په بدل کې د دې کاوش او محنت په بدل کې او د دې کړاو په بدل کې هغې له ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه ورکړي او الله تعالی دې د هغوی په عمر کې هم نور خیر او برکت واچوي. الله تعالی دې د هغوی په علم کې نور اضافه وفرمایي او الله تعالی دې د هغوی دنیا هم ښایسته کړي. الله تعالی دې د هغوی آخرت هم ګلې ګلزار کړي. عزتمندو، تاسو ټول د مبارکۍ مستحق یې چې تاسو خپل ټیمونه هغه مونږ ته راکړه او زموږ د پروګرام ښکلا وګرځوئ. نو ستاسو دا قدمونه دې هم الله په تله د نیکۍ کې واچوي. مونږ د خپل محترم محتمم مدرسه حاجه شریف الله صاحب او دغه رنګې ډاکټر رایشا صاحب او دغه رنګې نور چې څومره میلمانه دي هغه ټولو ته د دې مدرسې د طرف نه د دې جامعې د دې علاقې د طرف نه مبارکباد وایو او د هغې دپاره د الله نه سوال کوو چې الله تعالی د هغې دا راتګ قبول او منظور کړي. عزتمندو، زموږ چې کوم مشران راځي او هغوی دلته په سټیج باندې ودرېږي او موږ ته کومې خبرې کوي نو دا خبره ډېرې زیاتې قیمتي خبرې دي. د دې دپاره هغوی ډېر زیات تیاری کوي او مخکې هم هغوی تیاری خو نور تیاری کوي. د هر استاذ دغه دا سوچي چې زه په پروګرام کې خبرې وکړم نو چې په بل پروګرام کې نورې خبرې وکړم چې زما په علم کې اضافه راشي او د دې عوامو د دې هم په علم کې اضافه راشي. د هغې به ځان ډېر کړولی، ځان به ډېر ستړی کړی چې موږ ته څه راکړي، موږ ته څه وښیي. دا به زموږ ډېره کم نصیبي وي چې موږ د هغې خبرې ته په توجه کښېنلو او د هغې خبره والورو او د هغې خبره د زړه په تختو باندې ونه لیکو. دا به زموږ ډېره بدنصیبي وي. نو موږ له پکار ده چې موږ د خپلو استادانو خبرو ته په توجه باندې کښېنو. هغوی زموږ نه دقه خبره غواړي، دقه مطالبه رانه کوي چې موږ کومه خبره راوړې ده چې دا خبره زموږ خلک واوري او دا خلک زده کړي او دې له د زړه په تختو باندې ځای ولري. نو موږ به د هغې خبره په توجه باندې اورو او د هغې خبرې به زده کوو او الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشاد دی نو هغه دا دی چې تاسو کومه خبره واورېده دا بل ته ورسوئ. بلغ عني ولو آیه. که تاسو یو آیت هم زده کړی دی دا هم بل ته ورسوئ. په دې کې ستاسو هم خیر دی او د دې اساتذه کرامو د دې علما کرامو په دې کې فایده ده
چې کوم خبره تاسو ته ورسیږي تاسو نور ته ورسوي نور ته ورسوي نو د هغې لپاره هم صدقه جاریه ده تاسو زموږ ټول لپاره دا صدقه جاریه ده عزتمندو دا مدرسه تفهیم القرآن خانپور بریب آباد د ډېر وخت نه په دې علاقه کې کار کوي او د هغې هغه فواید او برکات تاسو ته په نظر باندې راځي چې په دې علاقه کې یو وخت داسې و چې قاریان نه وو موږ به د بهر نه قاریان راویستل خلکو به راویسته د ختم دپاره نن ماشاءالله په هر ځای کې قاري صاحب موجود دی هیڅ چا ته د قاري صاحب کمی نشته په روژه کې زموږ قاریان موجود دي څوک ختم کول غواړي د هغې ته قاري ملاوي او ماشاءالله په هر جماعت کې ختم کېږي یو وخت داسې و چې خلک به نوښار ته د ختم دپاره تله چې هلته به صرف ختم کېدو نو عزتمندو د دې ادارې د دې احسانمند کېدل پکار دي او د دې د احساناتو شکریه ادا کول پکار دي او د دې مدرسې ملاتړي پکار ده د دې استادانو سره د دې طالب علمانو سره د دې ادارې سره ودرېدل پکار دي او دا ځان دپاره باعث رحمت ګڼل پکار دي ما سره وړاندې یو اوږد حدیث لوستلی و په هغه حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه کارونه داسې دي چې انسان هغه په خپله زندګۍ کې وکړي په خپل ژوند کې وکړي نو دا کارونه دي انسان ته د ده د مرګ نه پس هم پیدا ورکوي او د ده د ثواب چې کم لختی دی هغه د ده د مرګ سره بند شوی نه دی بلکې اوس هم جاري او ساري دی او جاري او ساري به وي نو ډېر کارونه د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي یو مشهور حدیث کې 3 بیان شوي دي خو په دې حدیث کې بیا د 3 نه زیات بیان شوي یو خبره چې هغه زه دلته کول غواړم نو د حدیث وضاحت کول نه غواړم الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي علما علمه ونشره یو سړی علم زده کړي بیا یې بل ته وښیي او دا خور کې په دې معاشره کې دا معاشره د علم په رڼا باندې منور کړي نو د دې سړي چې کم اجر دی کم ثواب دی نو دا د مرګ سره نه ختمېږي دا سلسله جاري ده او دا ساري ده او دا به ساري وي تر کوم وخته پورې چې د دې علم نه خلک فایده اخلي او د دې نه خلک استفاده کوي او خلک دا په عمل کې راولي نو دې ښودونکي ته د اول معلم ته به الله اجر او ثواب ورکوي او د ده به پکې ایسه ثواب عزتمندو دا مدرسې په دې کې معمولي غونته کې تعاون کول مرسته کول دا باعث خیر دی او دا یو صدقه جاریه ده نو زه د خپلو استادانو د خپلو میلمنو د دې ادارې د منتظمینو او دغه رنګې ستاسو د ټولو میلمنو او د دې مدرسې د طلبای کرامو او د اساتذې کرامو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دا پروګرام ښایسته کو او د هغه زنانو هم ډېره شکریه ادا کوم چې کومه زنانو ډېر لپاره دعاګانې کړې دي ډېر لپاره هغې پیسې ورکړې دي او چا په دې کې د لاس پښو خدمت کړی دی چا په کې ختم کړی دی چا زده کړه کړې ده چا ښودنه کړې ده د هغه ټولو لپاره د الله نه سوال کوم چې الله تعالی د هغې سعی قبول کړي الله تعالی هغې له د نور محنت کولو په دین کې د هغې توفیق ورکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين